او زما محترم و مشرانو کشرانو، دا نن جلسه ستاسو په دې کلی کې د سیرت النبی جلسه ده. عزیزانو، زه یو خاص مقصد ستاسو په مخ کې بیانول غواړم. الله دې وکړي چې د لنډ غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم. مانه مخکې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصہ داوا چې کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں آسن راتاں نیندر سی بیدار رہی. وہی خبریں میں در تک کرا کرا اکڑے چوائے اورے نو خیار اسیگا ډېرې لوی تیارې به در باندې راشي، خو د خوب نه ورته بیدار اوسئ. په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویخي او خوړ پې راشي او طرف ته منډه کي ځان ته بچ کړي. عزیزانو، نن تاسو د کوواټ یا دا څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه، ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي. په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي، اور سله تکړه دي سیوا د دین نه. هر یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین نه. که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه د مونږ ولا راغلی یو، نو د سیرت جلسه ته راتلل کمال نه دی، بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسه ته خو باسط په دې لاره څوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې، دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي تر هغه پورې مسلمان کې دین شي. نو مارس کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړي. تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي، اسلام 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 اسلام. دا دی راغی او را روان دی او که خیری پې د خدای یو کنه جی. اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله به را رسي. پیاده را روان دی، یعنی په خپله خو امریکې تم په 2 غنټو کې ځان رسې او اسلام دې په 15 کاله کې راونه رسولو پاکستان ته. 14,000 میل نندلې او سبا امریکا کې، او د اسلام 15 کاله وشو شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسېدلی. یوه اوس په دې تاسو څه پوهېږئ چې دوی کوم کمیشن کینولی دی؟ اسلامی نظریاتی کونسل دے که څه شی ورته وایي. دوی قرآن او حدیث نا تمام دي چې دوی اوس تمامي. ما ته ګورئ او پټکی والا دیخوا ګورئ څه چل شوی دی. زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی یم، تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ. دیخوا ګورئ دیخوا. اوی چشم من در چشم تو، چشمان تو جائے دیگر، ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دا شیخان چې دي د خدای ساده دي، بالکل په خبره نه پوي، ناستی سرم خوځي. خو کدی جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پینې شو خو ډیر خیر لګیاو نو ته ګورئ عقل به کله زده کوي خدای بندګان. او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ.
مونږ سپینګری شو، نه عاقلان شو، نه بالغان شو، ما سے نابالغ. سوچ کوي، فکر وکړي. ګریم پریخي دي، منځونه کوي، خکارونه کوي، په خبره ځان پویا وا. مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ور سره وي، منځونه به کوي. مسلمان دې ته وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي، د منډې په وخت کې به سپایي وي، د مړیو چتول په وخت کې به مزدور وي، د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستدان. تاسو هغه خزینه او شرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی، د روس یو جنۍ ده، 7 میاشتې پاس په خلا کې تیرې کړي. پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي، کرکه. دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي، دوی په پردو غلو ټیزونه اچي. صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي، امریکای خو راکټ والوځول کنه. او جی دومره موده روس راکټ ول، نو غول دومره سوټه غول چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي. تاسو سوالو زول، تاسو سوالو زول. اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوی دي، داغوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی. اغي له داغي عمل او تاسو له تاسو عمل. یو سړی غور نیکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي، و یاره د میا ده، میا څه مطلب شو؟ میا څه معنا؟ د نیکانو اولاد د موږ د بدن اولاد یو، چې دا د نیکانو اولاد دي. کدا د میا صاحب نو سید زد آدم علی السلام نو سیما. تاسو پوه شئ په خبره؟ بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. تپوس به د پلار او د مور نکی. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو. یا الله زوی می غرقیږي، الله ورته انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. دا د استاد زوی نه دی چې د عمل ستا په شان. زوی به د پلار په نیکۍ نه خلاصيږي او پلار به د زوی په نیکۍ نه. این خیال است او محال است او جنون. دا یو بل لیونتوب دی چې په مونږ کې راسخ. دیو جنا سوچ کوي تسبیح منځونه دا ډېر ښه کار دی. ہوئی تسبیح پلاس کې په جماعت کې ناستل خو خوان کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي. تسبیح پلاس کې په جماعت کې ناستل خو خوان کوي، لیکن تورا پلاس کی په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. ولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهدو، هغه نه رستو مرد میدان مجاهد ابو بکر او عمر او عثمان او علی او دغه زمونږ دین دی. دین سوا بل لار خدای ته تللی نه ده، دغه لار به اختیاره. تباله مسلمان خبر اوري. جنت او دوزخ. جنت یو لالچ دی چې قرآن درکړی دی چې پکې به دای 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 دای. جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم. بنیادی شی بل دی. بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده. په دې خبره پوهیږئ؟ نو مقصود به ذات شی به ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. خیال راغی جی. نو عرض میں داو چې مقصود به ذات شے آدم محبوب رضا ده. اوس تب څه کوي؟ تب لیوانه په دې سرک بزي، دکان ته بناسته، موچیتوب بکای، دفتر کې بابو به لیکل بکای. ها ها ها
یاره دغه وخت کې به معشوقې سره رابطه څنګه ساتم؟ دې وخت کې ساتلی کېږي. دست بکار و دل بیار کېدی نشي؟ دست بکار و دل بیار. لاس به د کار کې اختی او زړه به د یار سره خبرې کوي. کېدی شي؟ لاس کارم کوه او الله 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 الله. دا هغه ورځ ما ته چا تسبیح راکړي دا ما عجیب کې ایښي دي هسې کله کله داسې وګورم نو زه وایم چې په دنیا د خدای کې بله وظیفه هم شته سوا د دې نه چې الله 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 الله. څوک چې په چا میني نو د خپلې معشوقې د ذکر نه بله وظیفه هم چرته وي؟ خبره کوه صوفي صاحب نشته دی دا سر باندې نکریزي ولې مګلي نه څه چل نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوق دي د چا. عزیزانو غوږ کېدئ په دنیا د خدای کې لویه مزه او خوند د دې نه بل څه شي کېدی چې سړی شپه ورځ وي چې الله 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 الله. جاوید خو درنه نورې نورې وعدې واغستې او وعدې په خپل ځای ټیک دي د سره کوي. نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بله خبره نه کوم، نورې خبرې به مې صرف دایي چې الله الله الله. مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لا اله لا اله لا اله. هلکه دا څه کې ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشکو ما چرانه چرته هیرنش. پدې څه کېږي؟ پدې څه کېږي؟ ورته وی دا ماتم پته ده چې په دې څه نه کېږي لیکن خاطر خود را تسلا میں دے ہم. نعرہ تکبیر تاج و تخت و خط نبوت. مشق نام لیلا میں کنم په دې څه کېږي؟ وی خاطر خود را تسلا میں دے ہم. پڑھ اللہ پہ تسلی ورکو. کپ مجازی عشق کے مجنون د لیلا نم په شګو کې لیکي او الله پہ تسلی ورکي نو خدای خو محبوب حقیقی دی کنه. لیلا یو انسان او پیدا کړي خدای و نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونی کی نو دغه حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونی کی بیا دا حسن چې نن دی سبا بنئ نن دی او سبا بنئ او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره به په یو حال. امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه. جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي ها الله به ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړئ ویسه حاجت نشته ورګه یو شی پاتې دی نو ملایکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې دی دا لرې کوي. نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي دا جنتیان به خدای ته وګوري. قرآن کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظرة وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. ووجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړ وي او دا به یقین وي چې اوس به هغه معامله ما سره وشي چې د ملا ډوکي راته مات کی. دیدار به وشي اهل جنت به ټول بېهوش
نو پروردگار ته به التجا وکي چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا نو مقصود به ذات شی جنت نه دی مقصود به ذات شی نعمتونه نه دي مقصود به ذات شی د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي دې خبره پوهیږي مقصود به ذات شی تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه سه تاسو غوند یو بزرګو نیمه شپه دا لګیا ده الله 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 دا غاله جذبه کې راغې وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زدایم ته خو مو یو ځل چې زدایم کړ आवाज ورته وشو چې گفتا اللہ تو لبیک ماست گفتا اللہ تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان غصہ کی ولی داستا اللہ چکم دے دا زما لبیک دے نیمش پا دا طولا دنیا او دا پرتا دا تا اللہ اللہ کے که زدر تا حاضر ولار نوی زدر سر نوی نو تالا می دا توفیق نوی در کرے تا با اللہ چنگ ویلے عزیزانو نوریت نشتا دا طول فضل دی دا وهم دے کدینو صرف اللہ دے اغا ذات تے چې چا په دنیا کې تپاللے چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړي کم به قبر تاله جوړي او کم به قیامت تاله جوړي او کم به جنت تاله بللا څوک خزا دې دا دنیا کې کور تاله جوړ کړي دے کدی غټلا خزا کې ني بیړه دې غر کړه بچی دي د لړمه د بچو غوندې پتا اختای تا خوري 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 چې سو پورې مردار نه کنه جی رور دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا درته کی کہ نہیں کافر کئی دے ورپس دا ټول وهم دے قربان دا آغا ذات نا چې چاته د نیست نه هست کړي دا عدم نه موجود کړي بیا به د عدم کی او په قیامت کې به بیا را پیدا کی او ځان ته به ودري خبره دا ده د بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو به داسو کو نیت به وتړلو 15 سپاره به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانگ مال بچ کېده من الجنه والناس به کې 2 رکعاتو کې به قران ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مینه خدا استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسې دلو بونګاره واورې د چې کوټه سره غوکه خدای دا چغي وای چې الله ته په ما مینه بادشاہ په دروازه لري کوي بے وقوفه د سمو آیا چې خدای ته په ما مینه د سوای چې خدای ز پتا مینه هغه ورته ز بے وقوف ته زه د ورځ ستانه او کارم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رالي زه خپل کار کوا کا په ما مین نه تاله بادشاہي درکړې او ټوله شپه ود پروته کا په ما مین نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما مین نه دا توفیق به مال راکړي عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړک یو اوخه چې د شپې را پاسې دي او یو اوخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شدي په دې کائنات
کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړې ده دا بیا په بل چا نه ده کړې کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه و زندگی څه وه عرفات په میدان کې ولاړ دی صحابه ته تقریر کوي چې صحابه په هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړه شي حیا به په چا کې پاتې نه شي پلار به د زوی حیا نه کوي مور به د لور نه کوي رور به د رور نه کوي عامي به د ملا نه کوي حیا به لاړه شي د یو ټکي باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړه ظلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي دنیا به ورته ګوري داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لاره به رواني خبرې کوي د الک له به دا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روان داسې ده که نه ده چې لږ په خېټه موړ دی لږ او د روټۍ دره کې ولګېده اول کار یې دای چې ښځې نه بورکه کوزه کي او بربنډه یې ځان سره ګرځوي ځوانې او پیغلې لوڼه په دې سړکو بربنډې ګرځي او تمام اعضای جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو یو رګې پکې ښکاري دا خلق چې څه وخت کې کینی نو دا زه او تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وي او مونږ ته رزیلان وي دا مونږه پرتوک چې اغوندو او ګریم پریښي دي او چرړی میرړیم سر نه تاو کړي دي وای دا رزیل خلق ده د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت تیری یعنی زمون خزه چې بورکه کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو او د دوی خزه چې شاملات دي نو دا معززین تاسو پوه شئ زمون مونږ رزیل شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جمعات ته ځو دوی کلب تزي دا معززین دي او مونږ رزیلان چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لري ولاړی دا شریفان دي او مونږ رزیلان تاسو د خدای قمقل یې دا واورئ چې سرمایه‌دار او مالدار سړی ته ټوکرای ټوکرای مکیږي تاسو چې د خان نوم ورو یا سی ورته دسي تخنیږي خیال امراغه جی مالدار سړی تاسو داسي نینی چینی کیږي پرون کې نه کيو مالدار تا سره په دې نیت پاسې د چې د به مال سرا کی او دولتمند د صبرا کی درې سي ایمان د دې سړی نه لاړ په دې نیت سرمایدار ته پاسې دل چې د به سرا کی درې سي ایمان ته لاړ په دې نیت پاسې دل چې ملما ده په خیر رااله دا خکار ده په دې نیت چې دا سرمایدار ده مال بچرا کی درې سی ایمان تلاش غلی دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا کانی ور پورې تړلي د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي په لباس خرته پرتګ ورواغوند او خرم سړی ټوپایت خرته ور په سر کا خرم سړی په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي هغه مونږ مليانو کې دا کمزوري ده مونږه غریب سړی بیره تباشي په منځونو کولو مونږ ته د
سړی سوی نخ کوي معتبر کا کال کې د اختر په ورځ چرته راشي دی خو کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر مولانا سے اختر دی مبارک شه په خیر تاسو خیجی دام شکر دی چې اختر په ورځ منزله خو راځي کنه ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مونږ ته خو کم از کم انا لله وایي ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړی او د اختر واجب مونږ ته راغی که د اختر مونږ چاو نم کو نو پې نه کافر کیږي او فر مونځ چې قصدن یو قضا کو نو پې کافر کیږي فرض مونځ به نه کوي تراوله شیطانت له به جومات له راشي خیالم راغی بیا چې کوم جومات کې حافظ ولاړي اوږدې تراویح ټول به تختی لن امریکنی انجن ملا به صحیح کوي چې زر تراویح خلاصیږي دا سړیتوب والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي ته به وایې چې یا الله زه مسلمان وم زه مسلمان هم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې چرته به چې زما کتاب لستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی نو د حجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ ده زه ستا بخنې ته اوزګار نه یما تاسو به څه کوئ څه به کوئ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي مسلمانان به په خپله داسې مراکز جوړوي چې د دین بیخکندي پکې کېږي داسې اسباب به جوړوي چې د دین بیړه پکې تباه کړي یو صحابي را پاسېد یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځې ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم به داسې دا آیات راغی عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب
ظاهر خو یقیني د خوشاله یاد ودا اوس جاړي والی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وایي چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېده غواړې او که ما ته راتلل غواړې نو صحابه ما آخرت له ترجیح ورکړه او دنیا مې پرېښوه د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شه چې بیمار شه د مونځ ټیم دی صحابه په جماعت کې صفونه جوړ دی او ناست دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته وایي چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا سردار کونین دننا سوال جواب را لیگی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزک ما طبیعت باندې بوج زیاد تے مستراوت نشما حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا ز پچا میلما ابنن ز په جمعات کې نوینما به شراب پرې وته په دروازه کې چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګار کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیماری او آس په ما شوی چاډو پیدا نه دا محبوب د بیماری به څنګه و الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاشت کې رسول الله پیدا شوی نو رسول الله چې په دې میاشت کې پیدا شوی دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سی آرونه چلول کوئ عزیزان بلا راغ صحابو تو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر په جړا شو ورته ز چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نه کوم بالکل صحابه ورته د خدا بنده مز قضا کیږي ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونین په مصلا څنګه او درېګما دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګي مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړرته ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصالح او درول چې وې درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ میں طبیعت ٹھیک شو
او د جمع مونځ رانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوه او ما چې رستونه ورته وکته نو رسول الله خپې ځان پسې په ځمکه راښکې او د جمع مونځ ته راوړ. په دې کائنات کې به د هغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع مونځ نه قضا کول. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. ستاو زما څه کار دی جنت سره؟ زمونږ څه کار؟ تاسو په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مړ شي او جنازه یې وشي او دا طالبان ورپسې بیا دوه سپارې ووایي که نه جي، نو بس په دغه جوړ سړی بخلی کېږي. دا یو بل قانون واورئ، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم. د اعمالو مدار په نیت باندې. تاسو په دا جمعات کې چې څومره ناست یې ووایئ په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ. وایي د مړو جنازې م کړي که نه؟ چا چې کړي لاس اوچت کوي. تا نه دي کړي څه کړي م دي. غرض یې څه دی؟ غرض یې پیژنئ؟ تاسو پوه شئ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنئ، ما له و ما علیه نه پیژنئ، جنازه څه مطلب شو؟ ووایئ په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو که بل شوی په دې زړه کې نری درد پیدا شوی دی چې خدای په دې توره کنده کې به ده سره بېګاله څه چل کېږي. دا شوی دی پلار دې مړ دی، رور دې مړ دی، ښځه دې مړه ده، لور دې مړه ده، دې ځای کې نری درد چې یا الله دې ځای کې به ده سره بېګاله څه چل کېږي. څنګه پولیس به نیسي، څنګه عدالت کې به پیشي کېږي، یا الله بری کېږي به که عمري کېږي به که پانسي کېږي به دلته به څه چل کېږي. دا تصور هم چا سره شوی؟ دا خو حضرت عثمان نه تپوس وکړه. قبر ته ګوري جاړي، ولې جاړی لک؟ وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د رسول الله نه اورېدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازلو د آخرت کې. کدی کې سړی کامیاب شو ټول عمر به کامیابی، کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تبا ده. نو عثمان وی دې ځای ته جاړم ځکه چې په دې اول منزل کې تبا نشم. دا تصور مم چر راغلی. کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپارې دي او دا سپارې در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپارې وایي. 1 روپۍ ورکې یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکې 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي. پریخي درته لکونه دي، د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي، یعنی خدای له دوکه ورکې چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار مې پیو بخه. خدای وی خدا ستاسو هغه دا پریدو ورونه یې یو پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي. اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپشي ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هرچا کې خاو خراب شته. نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی. لاندې اوس 15 روپۍ غيدي او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چډه راخدا قبول کړی مې او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي. مولا کې خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور تلاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو
خدای لمم دوکا ورکړه او ملا لمم دوکا ورکړه. وی چې څنګه؟ وی چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و. خدای ویلی دی چې قبض پکې شرط ده. نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو خو 15 روپۍ پکې قبض شوې. نو چې قبض راغی غاړه مې خلاصه شوه. اوس چې ما په خپلې چالاکۍ ملا نه په روپۍ واخیسته نو دې کې د خدای څه کار ده؟ تاسو پوه شئ؟ تاسو هغه یئ چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی کې په دې خدای وبخي قسم په خدای دی کې خدای په دې وبخي خدای له دوکا نشي ورکول. هیله زمونږ د زمانې هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول. قسم په خدای لیس للانسان الا ما سعى لیس للانسان الا ما سعى. انسان د پاره به او ما شي کارآمدي چې کوم د پخپله کړي. بیا 3 سيزونه د مرګ نه وروسته به کارآمدي چې کوم پیغمبر ویلي دي: صدقه جاریه، نیک اولاد او علم. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. سړی مړ شه دغه عمل منقطع شو الا صدقه جاریه، اولاد صالح او علم. چې دا 3 سيزونه پریخیو دا د مرګ نه بعدم فایده کوي. دا نور ټول ستاو زما رسم و رواج دی. خپل خاطر لپاره تسلی ورکو. حقیقت دا شی نه دی. ختم هغه ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو ګوره. ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کر راشي کم ځای کې کېنه خبره ده. ما بوزي پوزه راته واچي دره یو غوړی چې راشي په دې ختم کوي او سنداګانو لدې صوفیه چولی دي. یعنی زه چې قرآن ویم نو ما په پوزي کې نه. خدای پاک په دې دوکه کیږي. خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ. که تاسو مليان غږ نه کوئ نو موږ مليانو خو په غږ کولو بیړه غرقه شوه. اوس پوهیو چې دا خلک ټیکېږي اسم نه بلا ورپسې د خپل کار ولې خرابوي. عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمی منځ شکور تلاړ. صحابه ورپسې لاړ. چې لاړ و یا رسول الله کته وفات شوې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي. سردار کونین ورته قانون وی. اے صحابه وکیدی ترکتو فیکم امرین ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی. 2 سيزونه مې در تفریخي دي. یو د خدای قرآن بل زما سنت زما حدیث. که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یې. که تاسو د خدای قرآن او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یئ د بلې نه به بلې له ذلیل یئ د بلې نه به بلې له ذلیل. نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده؟ ځکه چې مونږ د خدای قرآن او د پیغمبر سنت پریږي نو خدای مونږ پریږي. لږ ساعت چې تیر شه دروازه وټکېده. څوک دی؟ بی بی فاطمه ورته وایي چې یا رسول الله یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی. جناب رسول الله ورته وفرمایل چې بچیا دا هیبتناک نه دی. دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کونډې کي. بی بی فاطمه ورته وایي چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که دننه د راتلو اجازت ورته وکړمه.
حضور ورته وی چې بچیا د څوک د چې زما دروازې تراشي چې چارا لګل د غته فریاد کا وای ورته چرش عزرائیل علیہ السلام دننا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وقت پورا دے حضور ورته وی عزرائیل لک صبر وکړه چې جبرائیل راشي پړک کې جبرائیل را اوس جبرائیل څوک دی دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک و او عزیزان کاش چې داغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا داغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خوان مشرفه شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راوله چې مونږه مګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتله او داغه ملائکو درخواست منظور کړو کینی الله خبره خو ور سره پس مکم کوله تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو که چې ما نرست زما د امت بسوک نگهبان وي جبريل ستر ګوراب کی زی عورت ورته حبیب الله فرمایي چې فکر مکو تا نرست با استاد امت ز نگهبان یما بی بی عائشہ فرمایي چې د رسول الله سر زما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخ لیدلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخ زن کدن د چالي دلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دین عملو سخت بلشتا او کا ختمه شو و یا رسول الله دا خو پر روپے کی او نه سخت می پتائی ہے سردار کونیل ورته وی 4 روپے کی 15 سنه سخت نورم پما کېګدا خو اسرائیل چې زما د امت سره ګره سختی ولکه زما امت ډیر ناتوال او ډیر کمزور دی هغه داغي برخه تکلیف هم پما کېګدا چې لک سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون ابو بکر صدیق پس خبر لاړ چې راشه صدیقا اته چې په کومه شمه باندې پتنګ وی هغه شمنن فنا شو ابو بکر په منډه منډه راغی پر رسول الله ورسم لاست او په دواړه مخه سب کړو او چغه والے وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوب الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ یو مرګو چراله او ته په وفات شوي حضرت عمر په کوڅه کې واوریدل چې زما محبوب وفات شو تورای راوستا وې زما دې په خدا قسم وي کچاو ویلې چې رسول الله وفات شو نوس بپدی تورت سر قلم کما کچاو دماغ کار پرې
ابو بکر پروت تے سردار کونین سرا کله په یو مخ سپی کله په بل او چغه وی وا حبیبا وا خلیلا جواب ورغه چې ابو بکر بار روز عمر تور راوسته د چې کچا وې چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم اوس با عمر قتل عام جوړ کی صدیق اکبر پمن لروت ابو عمر دلا سونیو مسجد نبوی ته بوت او کینولو په منبر تقریر وک چې وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو دنه مخکم ډیر انبیا تیر شوی دی یو مرګو چراله او دیم په وفات شو لیکن اے صحابه اور من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات اے صحابه چاچ د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه پس عبادت پرې دی ومن کان یعبد الله ان الله حی لا يموت او چاچ د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټولو مرجون دی دا تقریر یو ک ان شاء الله العزیز دین مخکې مضمون بل سبا چې کوم جانانه مل سره جلسه ده که خدای ته منظور وا دین مخکې به بیا التزو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسننا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت آمين. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين الله پاک دې تاسو سمرا حضرات چې د لری لری نه یاد دې کلی خلق دې جلسې تراغلی خدای دې تاسو ټولو شری مقاصد پوره کړي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ کړي الله امریکا تباہ کړي الله اسرائیل تباہ کړي اے الله نوم کفار تباہ او برباد کړي خدای د مسلمانانو بول بالا کړي اے الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي خدای زمونږ د ملک یا الله په اصلي مانو کې اسلامي ملک کې خدای په صحیح مانو کې اسلامي ملک کې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې یا الله کل مریضانو له شفا ورکې د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي شرم پرده مو ساته اے الله زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي خدای زمونږ خزو ته هدایت د نیکۍ وکړي یا الله هغه رنگ د اسلام کې مونږ رنگ کې چې کم رنگ کې د صحابه رنگ کړي خدا هغه درد زمونږ په زړه کې د خپل ځان او د خپل حبیب متعلق پیدا کې چې کم درد د ابوبکر او د عمر پړه کې اے الله چې کم درد داغي پړه کې خدا هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله درد مونږ تم نصیب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار